يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدقت يا رب العالمين. الله تبارک و تعالی په دې آیات کې د مسلمانانو یو بیماری او مرض ذکر کوي، بلکې دا سده چې د انسان شاره ګرانیولې ده او د الله نه زیات انسان څوک هم نه پیژني، ځکه چې الله تبارک و تعالی پیدا کړی د عادات د رویه د هر څه نه واقف دی. په دې آیات کې د یو سوال جواب هم ملاویږي. هغه سوال داسې چې بعضې وخت کې د انسان په اړه کې دا اشکالات پیدا کیږي چې په دنیا کې څومره زیات خلک لګېدلي دي، هغوی دا کوشش کوي چېرې موږ د خلکو اصلاح وکړو. تنظیمونه قایم دي، پروګرامات کیږي، په هغې کې د سټیجونه پکې جوړیږي، مختلف قسم نه خلک راغواړي، واعظونه پکې کیږي، نصیحتونه کیږي. نو په هغې کې دا یو خلکو د پاره په هغې کې دومره لوی یو حوصله افزایي پکې کیږي چې یاره موږ د دې خلکو څنګه اصلاح وکړو، د خلکو خبرې هم پکې مخې ته راځي. نو کوشش دا کوي چې معاشره هغې سره ښکلې شي، معاشره ښایسته شي، د خلکو رویات ښه شي، نیکۍ طرف ته میله شي، بدۍ طرف ته نه ځي. بیا هم که د هغې باوجود وکتلی شي نو که دا نیکان خلک دی دا کم انجمنې کوي، کم کارونه کوي، اصلاحي مجالس کې دی بهر روزي بازارونو کې وګوري، هغوی زمونږ کار خو بس لاړو، یو قسم سمېدو طرف ته نه دی روان. نو د دې یو اشکال جواب هم دی په دې کې. الله تبارک و تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای د ایمان خاوندانو په تاسو باندې د خپل ځان اصلاح کول لازمه ده. چې د خپل ځان اصلاح کله یو کسوږي که سوچ وکړي مونږ که چېرته یو پروګرام کوو، یو مجلس لګي، نو په هغې کې مونږ د خلکو عیبونه ګورو چې په معاشره کې خدا شیز کېږي، پلاني سړي کې خدا عیب دی، نو هغه عیبونه مخکې راوړو، د هغې کوشش کوو چې خلک وګوري چې یاره معاشره خو عیبداره ده. په هغې کې زه دا نه ګورم چې یاره زه په څومره اوبو کې یم، زه دا نه ګورم چې یاره ما کې څومره عمل شته دی، زه څومره عمل کوم. هغه مونږ دا کوشش کوو یا صرف مجلس دې دپاره زمونږ لګي چې یاره هغې کې خلک وي چې ډېر زبردست مقررو، ډېر لوی واعظو، داسې شغله بیاني وکړه، داسې تقریر وکړو چې ټول مجلس ورته واه واه کول. نو هغه زمونږ مجالس هغه د واه واه دپاره پاتې شو، په هغې کې مونږ صرف د خلکو عیبونه کوو، غیبت یې پکې بیانو، نو هغې وجې نه د هغه مجلس اثر ختم شي. نو الله څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، او په یو حدیث کې راځي من قال هلک الناس فهو اهلکهم، وی کم سړی وی چې خلک هلاک شو، ټولو کې زیات هلاک خو ته شوې. ولې خلک هلاک شو؟ څه پته لګي بعضې وخت کې یو سړي کې داسې یو ښایست الله را پیدا کړي چې په ستا په نظر کې خو هغه عیبداره دی، الله تبارک و تعالی هغه کې دومره زینت پیدا کړي او عمل ورته خوښ شي او هغه ته نه په هغه عمل کې مخکې لاړ شي. لکه مثال په طور باندې یو ښځه ده، یو خاوند وایي ما خپله ښځه بوتله، وایي د هغې په خېټه کې درد ده، چې ډاکټر له کله رسي نو هغه ځای کې وکتو یو بله ښځه ده، د هغې خپې ماتې دي، اور کې سوځېدلې ده، ویلچیر کې راولي. نو خاوند خپلې ښځې له تسلي ورکوي، ورته وایي وی دا وګوره، وي هغه ښځه وي وګوره، وي هغه څومره بیماره ده، هډوکي ماتي، سوځېدلې هم ده، تکلیف کې ده، ټول وجود ایره ایره دی، او ورته یو بلکل ډېر په تکلیف کې ده، خو په خېټه کې خو درد نشته که نه. نو ورته خپل درد هر سړي ته خپل ښکاري. نو هغه وایي چې اوس که یو سړی ډاکټر لځي او ډاکټر ته مخامخ شي، نو ډاکټر ته څه وایي چې ډاکټر صاحب زما خو په خېټه کې درد دی، خو د دې بل سړي په سر ما نه زیات دردېدلی ده، ورکړه داسې چا ضرور څه ویلي دي؟ هر سړی خپل مرض وړاندې کوي، هر سړی خپل عیب مخې ته کول پکار دی چې الله ما کې دا عیب دی، اول زه خپله اصلاح کوم، اول زه د خپل ځان سمېدلو کوشش کوم. یو ښځه وه، بوډۍ ښځه وه، د هغې لور ډېره زیاته بیماره وه،
مرض انتها ته ورسېده نو هغه مرض چې کله نه ښه کېدو نو اخره کې وی یا الله وی زه غریبه بوډی وی زما د لور نه دا مرض ختم کړي وی ما د دې په ځای باندې والې نو چرته خوا کې ګاونډیانو نو هغې کره چرته څاروی راننوتو او هغه اوبه خوړ کېدی هغې کیسر ورکو نو په تړپېدو شو هغې پې چاړه راکاږه حلالې کو نو دا ویریده چې اسرائیل علیه الصلاة والسلام راغلی دی نو په هغه صحن کې ودرېده وی یا الله وی زه ګورې غریبه بوډۍ ښځه یم وي ځینې یم همدکه لور مې ده نو چې کله به انسان باندې خپله راشي نو ځان ترې نه ایري بل سړی بیا مخې ته کوي نو د انسان اصلاح اول ځان له پکار ده چې ځان له زه څومره مصلح شم ځان له څومره اصلاح وکړم او د هغې اسانه طریقه ده چې انسان د روزمره خپل معمولاتو جایزه لي چې زه څومره نیک اعمال کوم څومره الله راضي کوم او څومره الله خفه کوم نو چې څومره دې جایزه لي دومره به الله تبارک وتعالی د ده په اعمالو کې ترقي راولي او دې سره به د اصلاح کیږي او معاشره څه ته وایي د افرادو مجموعه ده ما او تا نه جوړیږي زم د معاشرې فرد یم تم د معاشرې فرد دی چې هر یو سړی د خپل ځان سمولو کوشش وکړي ټوله معاشره سمه ده د صحابو طرز عمل ناشنا طرز عمل چې په تاریخ کې د دې مثل نه ملاویږي هغې به یو عمل کولو دې دپاره به کولو چې د الله رسول د دې حکم کړی دی څنګه کړی دی چې د دې کې خو مثل زیاتوالی یا کموالی نه دی راوستی چې مکه شانتې حکم یو ځل مشهور صحابي دی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه د الله رسول په مجلس کې ناس عجیبه کیفیات دي د صحابه کرامو کیفیات به خامخا هغه شانتې وي چې قول د الله د رسول دی مخ د الله د رسول ګوري دیدار د الله د رسول کوي او الفاظ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الفاظ د خولې نه هغه وځي چې کم رب کریم غواړي هغه الفاظ د خولې نه وځي نو د هغې اثر کیفیت پسې کوي لکه څنګه مدینې منورې ته لاړ شي مکې مکرمې ته لاړ شي مولوي صاحب څنګه د اعمالو خوند دي سړی وایي چې خو ډېر عبادت وکړم او روزې مخې ته ناست وي هغه عبادات او درود شریف اسکارو ته دومره اړه کېږي هغه وایي چې د سره خوب پکې وی نه چې شپه ورځ ورته ناست وم چې د الله رسول کوم ځای کې دفن دی په هغه ځای کې داسې مزه چې د الله رسول مخامخ ناسو د صحابه بس کیفیاتو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست دی نو یو ځل په یو مجلس کې راغو چغې کوي نافقه حنظله وی حنظله خو منافق شو د الله رسول ورته وایي څه چل شوی د حنظله څه دې کړي دي ورته وی د الله رسول وی تاسو سره وی کیفیات هم بل شانتي وي اعمال هم بل شانتي وي چې بهر وزو په کارونو کې مبتلا ښځه بچو سره مبتلا وی هغه شانتي کیفیت هم نه د الله رسول ورته وی خیر دی وی هر وخت کې د انسان کیفیت یو شانتي نه د مجلس اثر وی کیفیت هغه کې د انسان بدلیږي هغه صحابه دا نه وي چې یاره نور حنظله صاحب دا نه وي چې نور خلک منافقین شو هغې کې دا حالت دی ځان باندې راوسته د ځان اصلاح کول غوښته ځان یاد کو سوی وی نافقه حنظله چې یاره زما حالات ټیک شي زما خپله اصلاح وشي نو بیا به د معاشرې اصلاح کیږي یو صحابي دی حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک رازدار دته ویلی شي دی به چې کله یو جنازې له لا نړو مدینه منوره کې صحابه به هم نه تله ولې وی د الله رسول دته یو منافق په ګوته باندې خولی دی چې منافق مو دی بیا جنازې له نه تله صحابه به هم نه تلو یو ځل خلیفه دوم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ولراغه ورته وی حنظله حالان کې څومره لوی سړی په هغه وخت کې بادشاهت چلی په هغه وخت کې د رعایي او نظام او د معاشرې د اصلاح کوشش کوسه په کوسه ګرځي عمر صاحب چې یاره څوک غلط کارونه کی یو عدالت قایموي یو عادل سړی یو لوی د الله سړی الله والا سړی چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي که زمانه بعد نبی و هغه به عمر و د الله رسول په دعا کې غواړي داسې یو عجیبه انسان و هغه حنظله رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ورته وی ای حذیفه وی خیر دی وی تا سره خو د الله د رسول راز دی او زه دا نه غواړم چې ته ماته د ټولو نومونه واخلې ځکه چې راز به راز پاتې نه شي خو په هغه لیست باندې لږ نظر واچوه چې ته زما نوم خو پکې نشته هغه عمر صاحب د خپلې د اصلاح کوشش کوي
د ځان د اصلاح کوشش کوي. او چې کله انسان د ځان د اصلاح کوشش وکړي چې د ژبې د کومه خبره وځي د زړه د وجې نه ژبې نه کومه خبره وځي نو د هغې اثر هم بیا عجیبه وي. په هغه مجالسو کې خلک څومره لوی لوی خلک په هغه مجالسو کې توبه تایب شي. د علامه جوزي رحمه الله مبارک راځي وي د ډېر لوی داعی و. د به خلکو ته په مجلسونو کې داسې نه چې اعلی مقرر او شغله بیان، خو هغه کم یو کار چې کړی دی، کم یو خبره بیان کړی د په هغې اول عمل کړی دی چې عمل یې پې کړی دی د هغې دومره اثر چې په یو مجلس کې به نه زره لس زره کسان توبه تایب شو. هغې اثر چې کله یو سړی په یو کار باندې خپل عمل وکړي هغه بیا مخکې بیانې نو د هغې بیا اثر هم ډېر زیات جدا وي. موږ له په خپل عمل باندې تعجب راځي. بعضې وخت کې به یو سړي یو خبره کړې وي په هغې باندې به یو سړي عمل هم کړی وي، خو چې هغه د دا عمل ته وګوري چې یاره ده خو په خپله هم عمل نه دی کړی نو هغه وایي دا دومره اهم کار جوړ نه دی چې دی په خپله عمل نه کړي، هغه ته خپله هم رستو شي. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم زندګۍ باندې چې نظر واچي د الله رسول حکم ورکوي د مونځ چې مونځ کوئ. 5 وخته مونځ حکم دی مونږ دپاره، الله رسول 100 وخته کوي، 8 وخته کوي. د 5 وختو نه علاوه د چاشت، اشراق، تهجد مونځونه په ځان باندې لازم کړي دي. نو هغه داسې عمل وکړو په دې 23 کالو کې د الله رسول هغه د عمل نمونه داسې مخې ته راوسته چې ټول عالم حیران او د الله رسول په صفتونو باندې نه مړېږي. روجو باره کې موږ دپاره خو یو میاشت روجه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هره میاشت کې 3 روجې، بعضې کې زیات هم نیولې دي، بعضې داسې روجې هم نیولې دي چې په یو سحري باندې 2 روجې هم نیولې چې صحابو شروع کو ورته وایي تاسو منې سئ ما باندې خو زما الله خوراک سکاک کې تاسو د طاقت نشي لرلی. نو الله رسول هغه عمل اول په خپله راوړو. غزوه خندق چې کله کېږي، غزوه احزاب هم ورته ویلی شي، په دې وخت کې په مسلمانانو باندې کارونه تقسیمیږي. دومره ځای به ته کنې، دومره ځای به ته کنې. د الله رسول دا نه وایي چې زه خو امیر یم، زه خو حکم کوم، زه مشر یم، زه به په ارام کینم، بستره کې به ارام وکم، تاسو کار وکې. او که دا ویلي مو نو صحابه د الله د رسول د خولې نه خبره وتل هغې خپل سرونه په تلي کې ایښي دي. الله رسول وایي زه به هم په دې کیسه د زه به پکې دا کار وکم. ځان ته لوی نه دی ویلی. د الله رسول چې کله هغه عمل مخې ته وروړی دی نو په کائنات کې د هغه یو لویه نمونه موږ ته مخې ته پرته ده. او هغه نمونه چې عجیبه نمونه ده. یو صحابي راځي په غزوه خندق کې، هغې چې کله ستړي شو نو هغې وایي د الله رسول لوږه را باندې ډېره لګېدلې ده، خېټې پورې کاڼې تړلی و. کله چې راځي نو کاڼې خلک دې دپاره تړي الله دې را باندې دا روز نه راولي چې انسان کمزوری شي نو بیا سیده ودرېدی نه شي، هغه خېټه خالي شي بالکل، خو چې کاڼی دې وتړلو هغې سره خېټه وزنداره شي نو بیا سړی ودرېدی شي. د الله رسول چې خېټه مبارکه ښه نو 2 کاڼي ورپسې تړلی شوي دي. مطلب د هغې نه زیات مشقت د الله رسول په ځان باندې تیر کړی دی. په یو روایت کې راځي کله چې خیبر جنگ وشو نو فاطمه چې رضی الله تعالی عنها د جنت د خصوص د سرداره هغه راځي وی ابا جان ورته وی زه لګیا یم وی اوړه پیسمه نو وی د دې وجې نه وی د لاسونه مې وګوره وی لاسونه مې پولی شوي دي او وی زړه مې ستړی شو وی هغه اوبه راوکاږم وی خلکو له غلامانو کنیزې ورکوي مال هم راکړه ورته وی بچی وي تر څو نور مسلمانان نی پوره شوی نه به محمد اخلي نه به د هغه اهل و علی اخلي وی د دې نه بهتر درته ونښیم وی څه بهتر دی ورته وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وی هر یو مونځ نه بعد 3 شپېره وایه بعضې روایتو کې 11 شپېره بعضې کې 3 شپېره راغلی دي وی دا وایه نو د هغې نه بهتر دا عمل وله ورکه نو دې ته تسبیح فاطمې ویلی کېږي په دې باندې مشهور حالان کې که غوښتې و نو که ورکړې و په دې خو به څه شوي نه و د جنت د ښځو سردار له به ورکړې وه په دې کې د څه کمې نه راتلو خو د الله رسول هغې د دې خپل یو عمل کولو ځان دپاره کم یو عمل خوښولو هغې خپلې بچو دپاره هم خوښولو زمونږ کې اکثریت یو غلط فهمیم ده د دې آیات باره کې غلط فهمي دا ده چې یاره زه خپله کله خپل ځان اصلاح کوم نو زه به بل چاله دعوت نه ورکوم
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې غلطه ازاله کوي. ابو بکر صدیق سے فرمای یو حدیث کې راځي وی په خلکو باندې د خپل اصلاح سره د بل فکر کول لازم دی. او یو سړی وګوري چې بل سړی ظلم کوي هغه په ظلم کې نخته دی او ستا وسته دی چې او ته نه ساروي الله په ټولو باندې عذاب راولي. د ځان اصلاح بکې خو چې کم ځای کې ستا وسوي هغه ځای کې به تم هغه عمل کې. څنګه یو پلار دی هغه خپل بچی نافرمانه دی بار بار نصیحتونه کوي وهیم پلار په غاړه خلاصه کی کاغه بچی زیل نه راځي ان شاء الله پلار به الله نه رانیسي. څنګه حضرت نوح علیه السلام خپل بچی له دعوت ورکي هغه بچی زیل نه راځي. نه نیم سو کاله نوح علیه السلام دعوت چلی دا غینه باوجود هم نه راځي. نوح علیه السلام ذمہبری ده اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. خلکو ته د نیکۍ حکم کې خو خپل ځانم مه هیروه په دې کې ګورئ. کوشش دا پکار دی چې کله د بل سړي د پاره واس کې پاغه بخپل اول عمل کې چې هغه عمل لاشي د هغه اثرم بیا ډیر زیات وي او په دې کې زیات تر د واعظینو د پاره یو روایت کې راځي علامه نووي رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی. اسامه بن زید بن حارثه رضی الله تعالی عنهما وی د قیامت روز بوي وی په دې روز باندې به یو سړی راوستې شوی دی جهنم ته وغورځوي او چې کله جهنم ته وغورځي وي د جهنم تپش ګرمایش په دومره زیات وي چې خېټه به وشلېږي. وی کله چې خېټه وشلېده وی دا کلمې به ترې روزي او وی دا کلمې به انخلي نو وی دی به د دې کلمو د نه داسې تاویږي چې څنګه یو خر هغه په موږي باندې وتړي د هغې نه ګیر چاپېره چکر لګوي. وی خلق جهنميان به راغون شي جهنميان یا دی جهنميان راغون بشي او د تبودريږي ورته به وی وی دا سوجه د سوجه نه ته په دې عذاب کې مبتلا دومره سخت تکلیف ته تا وی ته خو هغه نه چې تا به مونږ ته په دنیا کې د نیکه حکم کولو د بدنه بد ساتلو د بدنه بد د منی کې دو حکم کولو ته خو زمون واعظ وی فاضل وی عالم وی خو هغه یو وی اورتي بالکل هغه یو خو ما به تاسو ته د دې خبره حکم کولو چې دا نیکیو که خو خپل به مې بدی کوله تاسو به مې د بدنه منی کولی خپل به نه منی کېدم. وی دی وجنه الله تبارک وتعالى زرونی الله دې مونږ تاسو ټول ساتي. سخت خبره ده ګوره چې بل سړی ته وی چې نیک شه خپل په ځان باندې لږ کوشش وکا. اکثریت کومونګ وګورو ځواني ده نوجوانان دي نوجوانان له پکار ده چې د ځان اصلاح په دې وخت کې کول پکار دي. هر یو سړی د فردن اصلاح هغه وجه صدا چې کله دا وخت تیر شو دا وخت به دوباره نه راځي. بس دا تا نه وته پس دا د الله سره اوته دا بیا کلم تعالی ناراضي. کپدی وخت کې تا څنګه ځان جوړ کو څنګه د رب سره تعلق جوړ کو څنګه د ځان د اصلاح کوشش وکا تر اخره حد پورې بدا شانتی وي او کبیا الله تبارک وتعالى نه نیک صالح اولاد غواړي مستقبل کې د هر چا د خواهش ته نو هغه نیکان اولاد چې دینو هغه بستا طرز ته ګوري پاغه باندې بدا اولاد عمل کوي. خو کا ستا طرز د دینه خلافي که خزدا دا غي طرز د دینه خلاف دی د شریعت نه خلاف دی پابندی پکې نشته د منځ پکې نشته د قران پکې نشته د اسکارو پکې نشته اړه د الله خوف نشته نو اولاد بم سبا داسي وي. هغه اولاد نه بس د ختم وکي چې یو خزا یو سړی لګیا دی هغه په موبایلونو کې فحاشانه فلمونه ګوري دی حد پورې چې نن سبا نو ماشومان دی حد پورې غرزولې دي چې هغې د 15 شپږو اتو لسو کالو چې لږ ډېر شعور پکې پیدا شوی هغه واړه په موبایلونو باندې ویډیوګانې ګوري فحاشي ویډیوګانې ورته مخې ته راځي بیا هغې چې هغه لینک کلیک کړي نو هغه کسان دې سره رابطه وکړي چې رابطه کله دې سره وشي نو بیا د الکانو سره په ویډیو کال که جنکې وي الکانې په ویډیو کال باندې ورسره خبرې کیږي د هغې نه بعد ورته سوی ورته وایي چې شابې تاسو هم دکه شانتې عمل نه کوئ پریکټیکل په هغې عمل نه کوي هغه ویډیوګانې بیا منظر عام ته راځي هغه په مارکیټونو کې خرڅېږي دا حد روان دی. زه به د خپلو بچو اصلاح څنګه کوم
چې زه د خپل ځان اصلاح وکم نو زه به د خپل رور اسلام کولی شم. چې کله د خپلې خبرې اهمیت ما ته پته ولګي چې دا خبره دومره درنه ده زه ولې بیانوم معاشره کې چې یاره زه یم په خپله ما کې راشي نو خامخا چې د هغې اثر دړه نه راوتی نو خامخا به هغه په بل باندې ما اثر کوي. خو چې خبره صرف د واه دپاره شي مجالس دې دپاره وي چې یاره خلکو یې څومره ډېر کسان یې راغونډ کړي مجلسونه دې دپاره چې څومره ډېر شهرت راته ملو شو نو د هغه خبرې ځان له اهمیت نشته هغه تا صرف د الله د رضا د خلاف دې وګرځوله نو په هغه کې به اثر کم ځای نه راشي. الله تبارک وتعالی دې موږ د خپل اصلاح کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.